د آسیا مسیح د سپریم کورټ په حکم د رهایی اعلان سره چرته چې د ملک په نورو حصو کې د احتجاجونو لړۍ روانه ده، هلته په ضلع چاسده کې هم ځای په ځای مظاهرې شروع شوې دي. په دغه لړ کې د تحصیل تنګي په سطح د ناموسي رسالت یو لویه احتجاجي مظاهره په موړ بازار تنګي کې د مفتي ګوهرعلي شاه د صدارت لاندې وشوه، چې د نورو علما سره سره عام ولس هم په زرګونو شمیره کې ګډون وکړو، چې د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم په شان کې نارې پورته کړې او د دغه رهایی فیصلې غندنه یې وکړه. جلسې ته د تقریرونو په وخت مفتی ګوهرعلي شاه، مولانا خلیل الرحمن، عبدالوکیل، تسلیم خان، ضمیر ګل، حاجی حنیف الله حسرت او نورو د شان رسالت په حواله د جوش او جذبې نه ډک تقریرونه وکړل او حکومت او عدالت ته د آسیا مسیح د رهایی فیصلې واپس اغشتو درخواست وکړو. بے قرارداد دادے تنگی مسلمانا تا پتہ نہ لگی د پاکستان په کلیدی عہدو باندې دغه قادیانان ناستی زمونږ دغه مطالبه ده چې دغه کلیدي عهدونه دغه قادیانان فوراً لرې کړي شي. تاسو ته منظور دی؟ دویمه قرارداد ناموس رسالت د آیین مطابق چې هغې کې کوم نکات دي الله ته وګورئ دغه مچې دا تاسو ته منظور دی؟ درم قرارداد کم کسان چې هغه د توحید رسالت مرتکب دي او په جیلونو کې پراته دي، ممتاز قادری خو دې فوراً پانسي کا، خو مرتکب د کم توحید رسالت مرداران چې په جیلونو کې پراته دي فوراً د هغوی ته پانسي ورکړی دي شي. او هغه لومبنی قرارداد بیا راولم دې قراردادونو سره یو ځای کوم کہ معدد تنگی نوجوان عالم الدین، شریف عالم الدین، با اخلاق عالم الدین جہانگیر شہزاد سے دا نن نسلوی خورد مخ کے دا کورنا دا جماعت نغیب شوی دے منگ دا وائی حکومت نا مطالبہ کو اور دا چیف جسٹس سے نا مطالبہ کو چھ بدے باندی سو موٹو ایکشن واخلا پچھرے جہانگیر خان ملزم میں رے والے فیاد پہ درج کا ما تاسو تمخ کیوئے چھے دغا علماء کرام دادا پاکستان خیر خواجی تحریب کار ندی منگا کدغا ملزم بھی رے والا عدالتا فیاد پہ کٹ کا چھے سلسلاوی ورے کہے دا قرار دادونا تاسو تمندور نہیں. یو خبر یاد ساتے مونگا چلتا قانون خلاف کار نکو تاسو خو پوی خلق راغلی ہے، تعلیم یافتہ خلق ہے، دا جدید دنیا راغلی دا گلوبل ویلیج راغلی دی. ستاسو په دې لاسونو کې چې کوم موبایل دی دا موبایل تا د په دې ساعت باندې د جاپان او د چین حال وایي او ستا دا اوسنۍ خبرې په ټوله دنیا کې ځي ګرځي. زمونږ دا خبره تاسو ځان سره یاد وساتئ د دې فیسبوک په ذریعے سره د دې جدید ټیکنالوژي په ذریعے سره د دې میډیا په ذریعے سره تاسو موږ ته وایئ تاسو قانون لاس کې مالئ وایي او که نه وایي وایئ که نه وایي که نه وایي خدای دې دا قانون ستاسو مبارک کې موږ یې لاس کې نه لو موږ سره لیوني وو چې قانون لاس کې لو وایئ تاسو وایئ که نه خو که موږ دا سړی قانون ته وسپارو د پاکستان قانون راولګېد مونږ یې تماشا کوله او د تماشې نه پس د پاکستان قانون راولګېد ځینې سیسټم ته حیران یم. تاسو لږ سوچ وکړئ پاکستاني قومه دې سیسټم ته دا سیسټم دی دا قانون دی چې ممتاز قادري ته په یو ورځ کې پانسي ورکړل کېږي او دا سیسټم دی او دا قانون دی چې د آسیې ملعونې غوندې چې های کورټ په هغې باندې فیصله کړې ده چې دا دې قتل شي او دا دې پانسي کړل شي هغه په یو شپه نه په 5 منټ کې رها کېږي. مونږ دې ته حیران یو چې دا کوم سیسټم او کوم قانون ده که دا قانون یې که نه او دا سیسټم یې که نه زه ټیک شوه که دا قانون یې که نه
او دا سیستم یې که نه خو چې د آقا عزت پکې نه نی که نه دا به دا قوم راپاشي او دا به تا له ډډې ولیکي ګوره یاد ساته اخر به دا قوم راپاشي مولا به ترې مخکې هم نه وي ګوره یاد ساته مولا به ترې مخکې هم نه وي جنډه به هم د مولا په لاس کې نه وي جنډه به هم د قاري په لاس کې نه وي جنډه به هم د صوفي او د تبلیغي په لاس کې نه وي دا روان دا ګیر خراري به راپاسي او تاسو باندې به داسې کانټې واړئ او تاسو باندې کورونو ته به داسې داسې اور راولګئ ستاسو دې بنګلو ته او ستاسو دې محلونو ته چې تاسو تښتئ نو آخري مرکز به هم نیویارک او آخري مرکز به هم تل ابیب او آخري مرکز به هم لندن راغلي ده یاد ساتئ ګورئ دا قوم مشر دغه مظاهره کې دا خبره پړاګه شوه که چېرې د آسیا مسیح د رهایۍ فیصله واپس وانغښتې شوه نو یقینا به هر نقصان به وشي چې ذمه دار به موجوده حکومت او سپریم کورټ وي د کیمرامین ملک پاک سره محمد صدیق هشت نگر نیوز تنگی